ډیرو محترمو مسلمانانو نن داسې بهترین او طاقتوره وظیفه درله درکومه د ټولو حاجتونو د غمونو د تکلیفونو دغه رنګې د مشکلاتو د حاجاتو دغه رنګې ستاسو کوم په زړه ارمان دی هغه نه پوره کیږي نو داسې وظیفه د محترمو چې قبول کړی شوې او اسانه وظیفه راته ښیمه ها د تیارو نه به هم رڼا ته راولي صحیح شوه هغه تیاره چې ستا په زندګۍ کې تیارې راوستې دي هغه تیارې به الله تعالی ختمې کړي هغه څوک چې ته د خپل ځان نه لرې کړی هغه به تا خپل ځان ته نږدې کړي هغه محترم مسلمانانو مقامات چې هغې ته نه رسي هغه مقام ته به د الله تعالی رسوي هغه د عرش مولا د سوري لاندې به راته الله تعالی ځای درکوي او چې کوم حاجت دی هغه خو به د په طریقة الاعلی پوره کیږي د دنیا غمونه د دنیا همونه یو غم وي یو هم وي غم هغې ته ویلی کیږي چې ستا څوک وفات شوي وي یا په تا باندې په خپله څه تکلیف بیماري وي یو هم وي هم دې ته وایي چې خبر نه خو زړه دې درد کوي خبر نه خو په زړه دې تکلیف دی دا هم دی نو دا همونه او دا غمونه به د الله تعالی انشاءالله ختم کړي او دا داسې وظیفه د محترمو چې کو ته غواړې او کو نه غواړې تا باندې به الله تعالی دنیا فراخه کړي کو ته غواړې او کو ته نه غواړې تا باندې به الله تعالی د دنیا هغه ناز او هغه د دنیا نعمتونه به د باندې الله تعالی داسې راووري لکه په تیز باران چې په شیبو باندې ورېږي کو ته غواړې او کو نه غواړې الله تعالی به سره زندګۍ نه تمام پریشانۍ تمام غمونه تمام مشکلات په الله تعالی انشاءالله په زبردست طریقې سره ختموي او دا زه نه وایم محترم مسلمانانو دا هغه علماء کرام ذکر کوي چې هغوی په دې باندې بې شمیره تجربې او بې شمیره یعنی دا وظایف کړي دي نو هغوی ته د دې صفت وي الحمدلله زه یې وړوکی طالب چې زه ډېر ګناهګار یم ستاسو نه هم سیوا ګناهګار زه یم الحمدلله ما چې زه چې دا وظیفه کوم الله تعالی زما ټول غمونه او دردونه همونه تکلیفونه هر څه ختم کړي الحمدلله 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 او په کروړه او په ارباو باندې الحمدلله شکر دی د الله تعالی ډېر السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو هغه مسافر کوم چې بهر هیوادونو کې بهر مسافرۍ کوي زمونږ د زړه سرونه یې دغه مسافر زمونږ د تور سره بیبیانې او خویندې او میندې ورته په انتظار دي دغې مسافرو ته الله تعالی دغې مسافرو له ډېرې خوشحالۍ د دنیا و آخرت ورکړي خپلو کورونو ته د الله تعالی په خیر او عافیت سره راوستلی کړي کم چې رشتې د چا نه دي شوي یقینا چې دا د رشتو دپاره هم دا وظیفه ده چا باندې چې قرضونه دي یقینا د قرضونو دپاره هم ده څوک چې خو غواړي چې الله تعالی زما ته خپل محبت نصیب کړي د هغې دپاره هم ده یعنی د دنیا کې داسې څیز نشته چې د هغې دپاره دا وظیفه نه ویلی کېږي ښه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو خویندو هغه مسافرو کومو چې بهر دي زمونږ دا وظیفه نن ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده دا د درود شریف وظیفه ده کومو درود شریف د درودو په فضایلو کې دا وظیفه راغلې ده محترمو او زما جانان فرمای کم جانان زما هم یو جانان شته په مدینه منورې د مدینې منورې جانان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې قیامت کې به قیامت کې به هغه انسان ما ته ټول نه زیات نږدې ښه موږ غواړو که نه چې نبي پاک سلم په خوب کې وینو نبي پاک سلم فرمایي چې قیامت کې ما ته ګوره قیامت دومره سخته ورځ ده که نه نفسي به او رسول الله مبارک فرمایي ما ته به هغه انسان نه ټول نه زیات نږدې څوک چې په ما باندې زیات درود شریف وایي بل زما جانان رسول الله مبارک سلم فرمایي څوک چې په کثرت سره درود شریف وایي نو هغه به په قبر کې به د هغه په باره کې چې زما نه سوال کېږي که نه نو هغه به ورته هغه ټیک کوي یعنې تاسو درود شریف ډېر وایئ په قبر کې به دا تپوس هم کېږي چې ستا د رسول الله مبارک په باره کې څه خیال دی نو ته به ورته چې زما پیغمبر دی بل نبي پاک سلام فرمایي چې څوک درود شریف وایي که نه په ما باندې فل صراط په تیارو کې به الله تعالی ته نور ورکړي ها او چې څوک وایي که نه چې زما عملنامه دې ډېره زیاته هغه درنم وي نو هغه د فکار دی چې الله هغه درود شریف ډېر زیات وایي بل محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه
چې د قیامت ورځ به ډېره زیاته سخته وي، هولناک به وي، درناکه به وي، عذابناکه به وي. نو څوک چې ما درود شریف ووایي نو هغه به انشاءالله د دې هولناکې ورځ نه یعنې رسول الله مبارک فرمایي چې ما سره به وي که نه نو دغې هولناکې د هغه نه به الله تعالی نجات ورکړي. ها او څوک رسول الله مبارک فرمایي چې ما باندې درود شریف ووایي هغه به د عرش د سوري د لاندې وي. او علماو ذکر کړي څوک چې درود شریف ووایي د غمونه د همونه د تکلیفونه د دردونه د پریشانۍ د هر قسم مشکلات په الله تعالی خود به خود ختموي. ها تاسو ته بس ویل نه دي پکار چې الله دا راکړي الله دا راکړي الله دا ووایه دغه هم وایې ښه خبره ده خو لیکن درود شریف داسې یو معرکه ده یو داسې یعنې دغه د فضیلت والا درود شریف دی محترمو چې الله تعالی قرآن کې څه فرمایي یا ایها ان الله وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تعالی فرمای چې زه او زما فرشتې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې موږ درود شریف وایو. یا مؤمنانو تاسو هم په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي. او بیا د ټول نه اعلی درود شریف درود ابراهیمی دی. 101 پیری درود ابراهیمی څوک وایي کمنټ کې نوم ولیکئ چې موږ ورته ډېرې دعاګانې وکړو چې موږ خوشحاله شو چې زموږ په وجه باندې دومره کسانو درود ابراهیمی شروع کړی. درود ابراهیمی چې څوک 101 پیری وایي ما مخکې ویډیوګانو کې ویلي دي هغه د لاس پورته کړي او چې څوک پې اوس شروع کوي انشاءالله هغه د هم کمنټ کې خپل اظهار ولیکي چې انشاءالله زه بیا کوم انشاءالله زه الله عمرې لم بوتلم د درود ابراهیمی په برکت سره انشاءالله الله تعالی کورم د عمرې د برکت د درود ابراهیمی د برکت راکړي ډېر سره الله تعالی د درود ابراهیمی د برکت راکړي. هڅه هیڅ هم نیمه زمونږ څه تنخواه تاسو ته پته ده الحمدلله 15,000 تنخواه د جومات او 6,500 الحمدلله د مدرسې نو 15,500 دا 11,500 روپۍ شو الحمدلله. پوره میاشت زه موټر سایکل باندې ګرځم نو د هغې تیل هم پکې حساب که یعنې د 15,000 خو زما صرف تیل لګي. نو محترمو دا ټول برکات د وظایفو دي دا ټول برکات دا د درود ابراهیمی دي. نو تاسو ته هم درخواست دی چې صلی الله علیه وسلم زر پیرې خدا وایي صلی الله علیه و آله وسلم کو صلی الله علیه و آله وسلم وایي کو آله پکې نه وایي صلی الله علیه وسلم وایي زر پیرې دا شروع کړئ او 101 مرتبه درود ابراهیمی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا 101 پیری وای. څوک زما په دې وظیفه باندې تنګ شوي وي و چې ډېره اوږده وظیفه ده نو هغه د خپل ایمان تازه کړي او استغفار ووایي ایمان تازه کوي. ولې علما فرمایي که نه کوم انسان باندې چې د دین خبرې بوج شي که نه د ایمان کمزوری دی. ها صحیح ده که نه فلم او ډرامه موږ 5 او 3 غنټې ګورو درته غل ډرامه پته چې 100 منټه ګورو د جهانګیر خان د ډرامې موږ پته چې 100 غنټې اورو خو نن کو یو مسلمان موږ ته لاره ښیي موږ ته اصلاحي خبرې کوي